نن کم مسائل دی باب فی الرقا والعوزة والتمائم. دم صحیح ده خلی سرسی سوک دمائے اور تعویز اور اغا اذکار چه اغا واری چه پا غیب باری کی دی. دا علاج په دوه قسمه باندې دی. یو هغه علاج دی کوم مونږ انګریزي علاج کو اکه همیوپیتیک دی، الوپیتیک دی، دا انګریزي او بیا همیوپیتیک بیا کیمی. دا هغه علاجونه چې دا فزیکل ته محسوسوي شي، دا دوی دا د ماشين سره بي پی چک کیږي، د سره شوګر او دا یو روحاني علاج دی او دا دواړه د انساني بدن ضرورت دی. نه حکمت دا دی چې دا دم تعویز ولی جایز دی. هغه وجه ذکر کی هر انسان بلا امتیاز خزده او کنر دی، غریب دی کا مالدار دی، نیک دی کا بد دی، د بیماری شکار کیږي نه غته بیماری لګي. اور بیماری کې چې کله مبتلا شي دغه ناخلاصي اور دغه تدارک د لپاره تدابیر اپنوي چې څه طریقې سره زه د بیماری نه خلاص شم. د بیماری نه ځان خلاصولو ته علاج ویل کیږي. اچ پاري طریقې وي. صحیح شو. علاج څنګه په دوايي سره، غذا سره، اپریشن سره، نور مختلف طریقو سره کیږي. دا رنګه بعضو بیماریانو علاج روحاني طریقې سره غیر پر روحاني طریقه اختیاري. لکه مثال په تور به نظر بد چا باندې نظر ولګیدو، یا شیطانی اثرات یا جنات یا ارواح خبیثه اثرات یا نفسیتی مریض وي، نور و به امراض یا زهريلي زنوري اخري یا د حشرات الارض د زمکه باندې کم زنور ګرځي لاړم وغیرہ مار. دغه اثراتونو تحفظ لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې او صحابه کرامو د دغه طریقه یعنی دم دارو د مختلف احادیث او آثارو ثابت دي. محدثینو د باب دی حواله سره یو باب قائم کړي، کتاب الطب، بیا کې باب الرقا، باب العوزة او باب العين، مختلف ابواب قائم کړي. اعلی ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې کله د بنده په خبرو کې اثر شته، رب العالمین په کلام کې به ولې اثر نه وي، خامخا وي. د دې وجه نه کې چې بعضی خلک وایي د قران عمل ترغله دمونه دي کې نشته دي. سیده کنه غول خوري دا د زکه د توینه بعضو خلکو غلطي عقیده دي. صحیح ده کنه. یو غبريتو مولا دغه غول غشي ډیر خوري، هغه کم ځکه غلط ته اوس په پته ولګي. صحیح ده کنه. دیو جنا قرآن کې د خبرې ذکر دی چې دا د زړونو لپاره شفا ده. اور شرک اور کفر، اخلاقی رذیلات، توهمات، بدنی کم بیماریاں دي، هغه نه د نفس ته نجات ورکولو یقیني ذریعہ ده. اور الله په قرآن کې اعلان کړی دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. او موږ نازل کړی دا قرآن کې هغه چیزونه چې هغه ایمان والو د لپاره شفا ده او رحمت دی. بس خبر ختمه ده. الله پاک فرمایي چې ما قرآن کې هغه چیزونه نازل کړي چې مؤمنانو د لپاره شفا ده. بس خبره ختمه ده. اوستا خبرې کې به اثر وي او ته بوته وي او قرآن کې به اثر نه ده کېدلی شي. زما به خبره پوه شوي. اور بل ځکه علماء لیکلي الرقا بالمعوذات وغيرها من اسماء الله هو طب روحاني. معوذات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس مختلف بات کې روان دي. دې سره یا د الله پاک مختلف نمونه، یا خالق یا خالق یا مصور یا رازق یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل. دا چې څومره نینن نمونه هر یو نوم لاندې علماء خپل وظیف ذکر کړي چې دا د نمونه وای دی به دا د اثر. لکه مثال چا بچي اولاد نه کیږي غته علماء چې ته یا مصور ډیر وای. پوه شو په دې خبره باندې. کم سړی رزق تنگ وي غته وي چې یا رازق ډیر وای. نه دا مختلف د الله رب عزت کوم نمونه دي کې اثر شته وظایفو کې. بیا تاسو په دې خبره باندې هم ځان پوي کی دا وهابیان نه دي دی وی چې د تعویذ حرام دی. ټیک دی کنه. ولی حرام دی؟ غوي چې حدیث کې راغلي. حدیث کې سره غلي دي. غوي چې حدیث کې تمیم لفظ راغلی، تمایم لفظ راغلی دی. عربي ټکی دی په یو مور باندې. نه دا چې کله تاسو د ټکی په معنی باندې پوه شئ بیا به الته کې ته حدیث جواب کول شي. غنی ته عربي نه دا ویل کنه ته نه پوهیږي. او هغه غریب اردو ترجمه کتل هغه خو اردو ترجمه مولیان دي. ټیک دی کنه. قرآن حدیث عربي کې غوي نه وي ځکه خو تبا دي. علامه عینی رحمت الله علیه فرمایي چې رقا اور استرقا معنا دا طلب الرقیه یا رقیه
دا مطلب چې دم درو طلب کول چاته دا ویل چې ما دم کدا روقا شو پوه شو په خبر عربي کې. اور یا تعویز لفظ تعویز ټیک شو دا زال سره دی عوض يعوذ تعویزا او موږ خلک وی تعویز ز سره وی دا زال سره دی ها قل اعوذ زال لیکنه نه دا اعوذ نه دی اعوذ دی زال سره. تعویز ویل کیږي آفات او بلیاتو نه پناه غختل برابر خبره کغه دم په ذریعہ سره وی یا د تلاوت په ذریعہ سره یا روحانی بل یو طریقه وی. اور العوذ اور اندارنګ معاذات اور تعویز لغوی معنی تقریبا اندغه ده. البته عرف کې تعویز هغه مراد هغه کاغذ ټوکړه یا هغه کپڑا یا هغه سرمن چې غیبند قرآنی آیات یا مقدس الفاظ ولیکل شي او غاړې ته واچول شي عرف کې تعویز دی ته وي. نور تعویز بل معنا دا چې پانا غوښتل د تکلیف نه کوم سره غواړي چې ماته تکلیف مې راځي سره تکلیف نه پانا غواړي کنه غواړي. دی سلسله کې دو الفاظ حدیث کې راغلي دي یو رتیمه اور بل تمیمه. دی غریبانو ته د رتیمه اور د تمیمه لفظ معنا پته نشته نه دی وجنی چې تعویز حرام دی. ٹھیک ده. رتیمه نه مراد هغه تار دی چې کوم په جهالت په زمانه کې خلکو بدی مټ پوري اور یا بغاړه کې اچولو دغه عقیده دغه وا چې دا تار څومره پورې غاړي کې وي تکلیف ته نشي نږدې کېدل. نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وجه نه منی کو چې تاسو د رتی منځان وساتئ الته علت بدللی دی جهالت دور کې خلکو دا کېدو چې دا تار ما غاړي کې ما ته څوک نشي ویلې خلایا سبیل بیا د الله په ځای باندې دا تار نه دا وایي چې تار ارسه کوي تار سبب په درجه کې دی. غيو آسان مثال باندې ځان پوي کې تا ته ډاکټر چې د پوسټان غوړې خو تاسو سره د درب د خشي پوسټان غوړې نه خو ولې نه خو در خو الله په ختمي نو که تعویز کې دا وایي چې تعویز کنه چې الله پاک ما جوړي خدا خو پوسټان کې نه خبره بیا غوړې استعمالي پوسټان او تعویز کې سفر دی تعویز سبب درجه کې دی پوسټان سبب دی چا دا ویل چې تعویز ارسه کوي زما په خبره باندې پوه شو دا فرق دی. خدا غریبان په فرق باندې پوهیږي نه بس اوته بہت شروع کړي. دین لفظ حدیث کې راغلی تمیمه دینه مراد هار چې جهالت په زمانه کې به خلکو د مشومان غاړي کې چولو اور بیا دا ویل چې دا د نظر نه د بچ کېدو ذریعہ ده. دا نظر نه دا خو لګي دا خو اسلام نه مخکې خلکو دا کېدو چې نظر شته اوس موږ دا کېدای چې نظر شته. ٹھیک ده. اسلام دا حرام کوي ولی چې دا مشرکانه عقاید او عقصیده کې و ولی چې غو خیال داو چې د تعویز د تمیمه د بچی د تقدیر بدلی اور دا نه تکلیف دفع کوي دیو جنا پیغمبر علیه السلام منی کو چې د الله رب العزت نه علاوه مشکل کوشا بل شیز ګڼلې او ځکه پیغمبر علیه السلام دینه منی کړو. بیا دم تعویز اور ذکر او اذکار سره د علاج مشروعیت اور د حکم آیا پیغمبر علی السلام دا کړي کني کړي بس غټ دلیل دا غدي نغه ته ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې بذات خود معوذتین دا بعضی خلک کوئی معوذتین اور څوک سوي دا معوذتین دي څه دي دا ټکه یاد کې ها معوذتین مراد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس د اخیری دو سورتونه مراد په ذری سره خپل ځان باندې دم فرمایلی دي. پیغمبر علیه السلام باندې چې کله لبید بن عاصم سحر وکړو نو بیا پیغمبر علیه السلام ته دا سورتونه ملاو شو نو مستقل چې شپې ود کېدو د دوړ سورتونه به پلاس دم کو به په غون بدن باندې تیر اوس وو شو به خبر وای دا سنت عمل دی دا کوي کم سره د عمل کی نظر بد نه جدو سیر نه محفوظی مز کی وظیفه اخلیخه اندا غرنګي مرز الموت کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بیا دا کول چې کله پیغمبر علیه السلام د لسونو نه دومره دم امت اوتلو چې دا بین خپل نشو ویل دم کول نشو دومره د اثر زیات شو. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام په لسونو باندې دا دم کو خپل به ویلو بیا د پیغمبر علیه السلام د لاس مبارک راوغسلو او دغه بدن باندې بیا وګرځولو دومره اهتمام کړی دی. ها حضرت عوف بن مالک رضی الله تعالی عنہ اور عمر بن حزم رضی الله تعالی عنہ نو کله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د تعویز اور دم په باره کې تاسو وکړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غوی د پر د تعویزات او د الفاظ اور کلماتو چې کله کلمات او کتلو نغه د باندې وته فرمایلو لا باس بالرقا د تعویز کولو کې سم مسله نشته ما لم یکن فيه شرک چې څومره پرې دي کې شرکیه الفاظ نوي او به تو فرمول من استطاع ان ينفع اخا کتا سو کې څوک د صلاحیت لري چې خپل لور ته نفع ورسي فلينفعه نغیته د خامخه نفع ورسي یعنی ستا سره یو د دم د شغه سره بل مسلمان ټیکي خو फायदा ورته رسوا کنه. کوم احادیثو کې چې د دم درونه
او تعویذونو ممانعت راغلی اصل مطلب څه دی هغه د ابو داود شریف دا حدیث پیش کړي 3883 نمبر حدیث ته ان الرقى والتمائم والتولة شرك دی وی چې یقینا دا رقا یعنی دم درو اور تمائم دوی تعویذ معنا کوي والتولة هغه تعویذ ته ویل کیږي چې خزه او د خون مس کې محبت د پر وکړي شي صحیح ده اور کې شرکی الفاظ استعمال شي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ته فرمایلی شرک د څه شي دي شرک اوس خو دې غریبان خو ظاهري معنا ګوري خو دې کې فقهاو تفصیل کړي دي چې د کې صحابه کرامو کړي پیغمبر علیه السلام کړي بیا په غصه جواب کوي نه اعتدال سره بځي چې د کې صحابه کرامو باندې ردون شي او دا کار پکې ثابت شي نو کوم حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې شزونو مذمت فرمایلی دی او دې ته شرک فرمایلی یا دې ته د جهالت او عادت فرمایلی دغه حدیثو جواب فتح الباری کې علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه سلور جوابات کړي دي پهلا چې مذمت د دې خلکو په باره کې دی چې هغه په دې شزونو کې مؤثر حقيقي عقیده دلاره چې د تعویذ ارڅ کوي اور الله طرف ته رجوع کول دوه هیر کړي او نه ځکه اور باندې رات راولو چې دا ما کوي چې کوم ځکه عقیده خرابي خو موږ و چې ما کوي کنه دیم دا چې مذمت د دې تعویذات او غیره په باره کې الو چې کله دې کې الفاظ مبهم اور مشکوک یعنی هغه الفاظ چې هغه کې د کفر او د شرک احتمال ممکن و بعضی سه الفاظ وي کنه کفر او د شرک احتمالي هغه سره تعویذ کول جایز نه دي دریم دا چې په دې احادیثو کې د دې اشیاونه ممانعت مقصود نه دي بلکې د دې مذمت کې دغه یو خبره مزمر پټه پرتا وا چې دې کې چې د کم اسباب مظنونه دي دې نه تعلق کټ شي او الله ذات باندې توکل کول ولا جوړ شي سلورم نمبر باندې دا چې دې نه مراد هغه خلق دي چې هغه به الله رب العزت آیاتونه او د الله رب العزت په صفاتو کې بعضی شرکیه کلمات ملاو کو او غي په ذری سره لیکلو کو به د جنات او د شیاطین مسخر کو او د سره د غیر شرعي امور کولو او شیطانی ارواح سره اعانت طلب کولو دیو جن د پیغمبر علی السلام د دینه منی کړی دا سلور وجوهات ذکر کړی دي کدا سلور خبرې نه وي بیا ټیک دی کم شیزونو سره دم کولای شي کم احادیث مرفوعه دي هغه کې معوذات رغلي دي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور بل قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين دا رغلي دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا رغلي دي دې سره دم تذکرہ په حدیثو کې رغلي ده او سودا غزه پر خبره معلومه شو ٹھیک شو کنه دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وهمي سړی د پر وظیفه ده چې کله وهمي چې ما د شوی کنه د شوی د وایا ما مو شوی کنه د شوی د وایا ټیک شو کوم وهمي سړی علاج ده تام بعضو نور احادیثو کې د دینه علاوه سورتونو سوره فاتحه اور د نور آیاتونو اور د الله رب عزت صفاتو په باره کې د دم د آثار ملويږي علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي وقد اجمع العلماء على جواز الرقى علماء په دې خبره باندې اتفاق اجماع کړي د په دم درو باندې عند اجتماع شروط ثلاثه چې کله د درې شرایط پکې وي هغه درې شرایط مخکې روا دي پهلا شرط دی دم اور تعویذ وغیرہ کې د الله تعالی کلام یعنی د قران پاک په ذریعہ سره وي یا د الله رب عزت اسماء او صفات سره وي دیم د جاړ پونک او تعویذ د عربي ژبه کې وي یا د سیو ژبه کې چې غ معنا او مفهوم معلوم وي دیو جن چې د کفر او شرک او د ارواح خبيثنه استعانت معمولی شوباغ کې پاتې نشي چیرې د غیر الله نه د کې مدد وخته الا یعذ بالله دریم دا چې دم او تعویذ صرف علاج او شفا په سبب درجه کې تصور کی حقيقي مؤثر او شفا ورکول ولا الله رب العزت بس خبره ختمه ده سبب درجه کې دي ټیک شو کا ټیک نشو ویس خبره نه یو سره ډاکټر تلاش علاج ورنو کې ټیک نشي بل ډاکټر ته ځي کنه زی او دلته کې چې کله ورته مولا وی چیرې تعویذ درته کوه ما ته 10000 روپیا راکې به ورته ما سره لیکلو کا چې کار بکی کنه کی ډاکټر در سره لیکل نشي کوي او د مولا در سره لیکلو کی چې کار کی کنه دا عقل منول خبره ده پوه شو ته خبره ډاکټر ته دا وی چې ان شاء الله خو به خیر کی دا درته چې ان شاء الله خو به خیر کی پوه شو سم په دې خبره باندې بیا د کلمات اور د مواد په اعتبار سره تعویذ مختلف قسمونه دي علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه د علامه قرطبی رحمت الله علیه تعویذ درې قسمونه نقل کړي دي پهلا قسم دا چې دور جهالت کې به تعویذات یعنی هغه معنا به معلومه نه و د څه قسم تعویذونه اجتناب کول دا واجب دي ولکه دي چې د کې شرکیه الفاظ وي یو دیم دا چې کم تعویذ کې د کم تعویذ الله رب العزت د کلام نه او د اسماء صفات باندې مشتمل وي دا جایز دي اور هغه تعویذ دریم نمبر چې هغه کې د یو فرشتي یا د نیک بنده یا د پیغمبر تذکرہ وي یا د یو معظم مخلوق تذکرہ وي مثال لوح قلم کرسی عرش دا
اور خانه کعبه یا مسجد نبوي یا روزه مبارکه وغیرہ ذکر وی نه د سي تویزونو نه استعانت کچری نوی صرف ما تذکره وی نو بیا هم د سي تعویز پر خودل پکار دی ولی چې د دې عظمت څه ټیم کې هم څه وخت کې هم سړی شرک ته رسولی شي او کچری بیا پکې خانه کعبه نه عرش نه کلم نه لوح نه کرسی نه مدد وختي بیا په هر صورت کې واجب دی د سي تعویز نه بزان ساتي ٹھیک شو کنه دا زبیا ته اخر کې وای دا نن سبا چې کم دمګری دی ښا دوله اپریشن کو صحیح ده کنه مونږ ته خوري رضی کنه بیا دم اور دارو اور د تعویز جاړ پوک مختلف طریقې چې کم د احادیثو کې یا د صحابه کرام او تابعین او ثابت یا متقدمین فقهاونه یا محدثین د نظر نه تیر شوی دی غوغه باندې خاموشي اختیار کړي پہلا نمبر باندې مریض باندې د قران تلاوت کول اور یا دعا ویل بیا دمول مثال په تور مې وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنین دم د کوئی خبره نه خو یاد ساتي یا بوای کف اور یا بوای شف جوف غلط دی ها چې کف وې دا د کافی نه دی یعنی الله رب عزت دا پر کافی شه او چې شف وې بیا دا شافی نه دی چې شفا ور کول ولا سوک دی الله رب العزت او چې جوف وې نه جوف ته جوف نه دی خالی خېټه نه چې تور مې جوف کین خالی خېټه ورزي نه هیڅ نشته دی ما غشین مریض دی ټ پټه کې نه ټکی پوه شو به نه یا بو کف وې اور یا بو شف ٹھیک شو کنه جوف ټکه به نه وای جوف د خالی نه دی نه چې خالی د مونږه چې خو نتیجه به نه روسی دیم دا چې کم متاثره زید غبن قرآنی آیات یا دعا وغیرہ دم کول اور یا اوبه دم کې اور غبن چړکاو کې یا پټي باندې دم کې به په هغه ځای ولګي دا ټیک دی مثال اوبه د دم کې اور هغه اوبه واخلې ادانې باندې یو ځای باندې ولګي دا ټیک دی درېمه طریقه کاغذ وغیرہ باندې سولی آیات ولي کې او بیا یا غاړه کې اور یا مټ پورې وتړي یې لټکاو کې دا ټیک دی سلورم نمبر باندې په یو پلیټ وغیرہ کې سیاهي سره لیکلو کې به مریض چې دی کې اوبه 14 وسکا اکثر د پرش کې لیکل کوي صحیح ده هغه سره سیاهي پني پرش کې عمل ولي کې بیا هغه مریض ته وي چې دا ته اوبو کې لګي اوبو دې کې واچي چې دا سیاهي ورانه شي بس به وسکا نه دا یو علاج دی نظر بد نه بچ کېدو د پاره یا دغه اثر د فکولو د پاره کمی طریقې منقول دي نظر بد نه بچ کېدو د پاره مختلف طریقې چې کمی دي ذکر کړی دي مخصوص ونه بوټه لکه سپیناله اور یا د دې دانې په ور باندې کېده اور دینا یو خاص قسم لوګي وږي ٹھیک ده کنه دیم عام لار کې کوم واخه خشاک پرتوی غا جمع کې هغه ته تیله واچي اور لوګي جوړ شي دریم نمبر باندې ډیر خوله اور دلکش عمارت وی یا پټي وی یا کور وی هغه باندې د یو غوي مخې کوپړي کې د سر سوي چې د خلکو کم بدني نظر دی ابتدایي تور باندې پدې باندې پروزي اور د کور اور د پټي کم حسن دی دغه د حسد اور د بدنظری شکار نشي نه چې استاد کې یو د شیز لګولې کم سړی راشي اول هغه شیز ګوري بیا د کور ته ګوري نه بس هغه حسد اور نظر بد ټوله غځي کې بیزې شي نه د شیز محفوظ پاتې شي صحیح ده څلورم نظر بد چې کله ولګي نه چې کم سړی متاثر دی یعنی چا باندې نظر لګیدل دی نه هغه سره چې چا د نظر لګیدل دی هغه ته وایي چې ته د او د سول کم استعمال وبدي دا لګي ما تراکا به د خپل سر باندې اور یا د خپل جسم په ورسته حصے باندې واچي نه نظر به ماچي ٹھیک شو کنه اوس دا پته نه لګي چې نظر د چا لګیدل او چې ته چاته چې او د صبره کا کیدې شي خلدان کاګا کی او یونی سړی دغه نظر ټک پټک لګی د سه بس قدرت شان دی ٹھیک دی کنه دلته ذکر کړی دی علامه شبیر رحمت الله علیه فرمای چې کم سړی نظر بد مشهور وي هغه نه بچ کیدل پکار دی اور غاده پکار دی چې سټیټ په باندې پابندي ولګي چې هر مجلس ته نزي او کا سټیټ ور مې پابندي ولګول ټیک هم ده دسه سړی چې کله فقیر وي اور نغه ته پکار دادی چې ګورنمنت ورته یو تنخواه مقرر کی او کور کې کینی چې بده کور کې ډکیږي تشهګه خو بار مرغ خلکو بیړه د غر کاګه صحیح ده کنه یو ني سړی د سي نظر لګي حدیث کې راغلی چې د سي سړی کله یو شی زوګوري نه برکت د پر ادا دعا وي فتبارك الله احسن الخالقین څه وي فتبارك الله احسن الخالقین اللهم بارک فی الله پاک دې کې برکت واشي او کدا نه دا ویل شي ک ماشاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله دا دوی صحیح دې ته شریعت په اصطلاح کې یا زموږ په اصطلاح کې نظر باز ورته ویل کیږي چې دسي نظر لګي ټک پټکی لګي صحیح ده کنه یو دا سړی منحوس ډیر وي یو للچی ډیر وي بس هر څه ګوري چې دا زما وي نه غا ورته تقدیر کې شتانه نه چابل چا سره ګوري غ بیړه غر کوي صحیح ده کنه
نو دا ډېر دغه دی او چې کوم سړي ته پته ولګي چې زما نظر لګي نو هغه بیا د اعمالو اهتمام کوي صحیح ده دعا ده کوي چې الله مانه دا نظر بد دا ختم کړي ٹھیک شو او حدیث کې راغلی چې داسې خلک شته چې د هغې نظر کله په سروي باندې ولګي نه سروی لوښي ته راوړي ښه او داسې خلک وو هغې عربو کې چې خپله کې به مشوره وکړه چې یاره نن خو اوښ ولا غوښه خوړل غواړي اسان کار دی که نه زه لاره کې به کېناستو اوښ په راغله او دا اوښ بس هغه به راوغورځېدو هغه به مسافران وو به زر زر بې حلال کو دوی ته ویلي چې موږ هسې مسافر یو دا وړی نه شو ولا وایي غوښه موږ ته راکړې نورې تاسو وخورئ به دو هغه کاروبار جوړ کړی و پوه شو په دې خبره باندې نه نظرباز سړی به سټیټ جیل کې بندي او عین العین حق حدیث کې راغلی ده لګي تاسو یوسف علیه السلام واقعه به درته کاشي موتی سے ویلي چې کله یعقوب علیه السلام د خپل بچی یوسف علیه السلام ته ولیږلو که نه هر بچی ته ویلو چې یو دروازې باندې دننه شي نه چې 12 وروڼو هر یو ورور په یو دروازې دننه شو یوسف علیه السلام هم پیغمبر و نه چې کله وایي کتلو پته ورته ولي چې دا زما ورونه دي ورته چې موږ ته غنم راکړي وایي غنم الله در کوم دا راته وایي چې په بیل بیل دروازې باندې ولې راغلي وایي زموږ پلار یعقوب دی علیه السلام هغې موږ ته وایي چې بیل بیل دروازې باندې وایي ولې درته ویلي وایي زما بچو که په یو دروازې دننه شي کېدای شي چا نظر در باندې ولګي دا ګوره دا تدبیر دی د نظر بد نه بچ کېدو دپاره زما په دې خبره باندې پوه شوي نو دا ډېر یو خطرناک چیز دی بیا چې کوم تعویز کې کلمات استعمال شي مقدس کلمات دغه تقدس خیال ساتل هم ضروری دي دا نه چې تعویزونه کې به پته نه لګي چې کم ځای وګرځو د صد ور سره کوي کچري تعویز په سرمنه کې یا کپڑے کې پټ نو نو بیا بیت الخلا ته او خپل کور ولا صحبت په وخت کې لري کول پکار دی ٹھیک شو کنه دې دوه چې کله سرمنه کې ری بند یا کپڑے کې بند نوي اور کچري سرمنه کې یا کپڑے کې بند وي نو بیا جنابت په حالت کې حیض په حالت کې بیت الخلا ته وړل یا صحبت په وخت کې کواچی نو گنجائش پکې شته دي اندغه په جانډې باندې یا په کپڑے باندې یا په چټای باندې یا په چای نماز باندې الله نوم لیکل یا قرآنی آیات لیکل دا مکروه دي چې هغه متعلق دا ګماني چې دا پسمه کې باندې پرته وي او یا به خلق دی باندې کینی او یا دې کې تعظیم نشته نه بیا د سن دي کول پکار اندغه حکم دا هغه حروف دي چې هغه بیل بیل ولي کلی شي اور کلمات نوی جوړ چونکه دا د قرآنی حروف دي کلمات دي د دې تقدس هم خیال ساتل کو څنګه د قرآن آیات خیال ساتل پکار دي دا رنګ د حروف هجا الف با تا سا هم خیال ساتل پکار دي ها متفرق مسائل تعویذات اور دم وغیرہ سره بدلی کی اجرت اخستل جائز دی ولی دا عبادت نه دی بلکې علاج دی ډاکټر ته 1000 روپے فیس ورکې اور کومولا د نه په تعویذ باندې 1000 روپے واخصله نکور د نورانیږي وای شي په دې خبره باندې اگر چې قرآن په ذریعہ سره ولی نبی یعنی قرآن ولی نبی ٹھیک شو کنه قرآن آیات درته لیکي چې دا اوس کا وبو کې واچو اوس کا کاغي په بدل کې پیسې ورکې زما خپل دا مزاج زه خو یو دا کار کوم نه دونه ټیم را سره نشته د مخ په دومره مسؤلیت چې پاله کې نو کده موږ سالو راکته فرصه سب مشکل ټی و بس بیا چې دا کارونه پکې شروع کی دا سړی علم استعداد بربدي ښه چې کم مولا تعویذونه شروع کو بس علم خورته واچول چې صاحب ښه ماته ضرورت نشته دا ما پرون بین کړي اوس بیا مسله روانه لګه گزاراو کا صحیح نو دین الګ ځان ساتل پکار دي او بیا چې او خامخا د ملګری شي او زتا اوس یو ملګری شي د تقسیم کار نشم کوي کنه زور ته به چې بار غاله لګیدلی دا اب اکثر بسغه کې سومره چې واچو دات مدرسې شو یو ورځ یو تعویذ کوي ملګری سومره پیسې کې مل 1 کروڑ مجلس سغوان غره کول نه شي او چې ته سره کې غزه اخلم نه بس ابکسه کې واچو غپ ور سره غولو پوه شي په دې خبره باندې خو نور دا چې زما خپل مزاج دادی چې دا سیمه یو دغه کار دی بس ما اسه کې دې چې موږ طبيعت باندې بوجو غما خو بخي بوج راولي رمای سوګره ته وي بس پریشانو خو نور کغه دا خبره یاسته چې هغه د پیسې خرید دې په بدل کې نه خرید چې د عبادت ته د لیکل عبادت ته تعویذ لیکل نه خو ته وخت در کو علاج دکی نه چې ډاکټر ته فیس ورکې خودی ته ورکا وکنه نه باسو کسانو عاملانو ځان ته فیس مو کوي چیک اپ ولا 300 روپے بیمار یې نه بیمار به چې تعویذ لیکي غخپل 1000 روپے به بار بوتلونه کې دوري یو بوتل په 500 روپے دی بس غالا روانه ده ښه ټیک دی کنه او دې کې اقسام پیسې دي چې روان چې به دوه میاشتو بعد پراډو گاډي خسته وي ها دوبۍ ولا غریبان 25 سال کې نه شخص د دوه میاشتو کې اخلي ٹھیک دی د نمبر باندې اهل کتاب نه دم یا تعویذ کول جایز دي خو شرط دا دی چې د الله په نومونو یا د الله د کتاب تورات انجیل وغیرہ نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی یو يهودن نه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی باندې دم اچولې يهودن خزر والا چې دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی نه دم کا اور دا فتح الباری نقل کړي دي ښا عمدۃ القاری اور عمدۃ القاری وغیرہ هم نقل کړي دریم نمبر باندې کچری یو خزا خپل خاوند سره محبت
حاصلولو لپاره دم درود یا تعویز کینو دا حرام دی. خدا هغه وخت کې چې کله دا تعویز د سحر یا د ارواح خبيثه یا د شیاطینو مدد وي دا بیا ناجیز. لکه دلته د یو خنزیر وکولو د دور ځکیږي مردار شوی دی. الله رب العزت فرعون حمان سره حساب کتابو کی تاسو یا امین ٹھیک شو کنه. اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دیتا اتولا لفظ استعمال کړي چې دا شرک دی او د دې مطلب انده قاعده چې دا کم تیر شو چې کله د کې ناجیز کلمات استعمال کی. صحیح ده کچری صحیح طریقې سره تعویز دم وغیرہ وی نبی په کولو کې څه حرج نشته. کله کله دا خوان نه دی دیو 25 تعلق جوړ کړي غونډه شپه پردي کپونه لګي نه خپل خیسه څه کار دي چې ټیم ورکی نه د خزه غریبه خوار پاره ګرځي کله یو به تعویز کله بل باندې تعویز نه کجایز کلمات سری به سدي ټیک دي. په دې خبره باندې پوښو سلونو بین نجومیانو تتلل اور غو باندې یقین ستل گناه کبیره ده اور غو په باره کې عالم الغیب یا موثر حقیقی ګڼل دا کفر دی چې یاره دا سوی دا ټیک دي. دا نن سبا سي کو بکو ناسي دا فوټپاتو باندې چې دا فوټپاتو ولا خلک ته خپل تقدیر خي چې انده ته خوشاله یا خپای نه دا ولې خور پړک په دي فوټپاتو سودا پکا د اسلام آباد کې پلازې کې ناس وي د مو خلک لیوانیان دي. و د یو کشمیر کې یو مشهور کړي و اجرا پریشن په دم باندې کې خپل آغا خان کې بل ور د اجرا پریشن وکړو ځان ته پریشن نه کیو مریضان دي خلک ورته 18,000 کې گاډي نيسي وزي عجیب وای کار دی. اور یو عامل وغیرہ اور یو عامل د پر د دې مشابهت اختیارول سخت مکروه دي. یو عامل د وی چې تاسو رب سکی کی ماته پته ده دا نه جایز او حرام دي. روایت کې غلی چې کم سړی نجومی تلاړو چې غو واپس رسی د ایمان نه خالی دي اور د اهل تشینی دا تقریبا اندغه دي ها دا ټول اندغه کو بکو تناسي دوه ټکه کار نشته دي نیم ادو چې سکی غاسه تباہ او برباد دي. په دې خبره مې پوښ او بیا لګ جادو خودي ذکر کړي خلک به درته زوه جادو شته ده ها. بیا جادو دوه قسمه دي. یو هغه کاله جادو دی غډ سخت خطرناک دي چې ته مو خلک کوډي و یو عام جادو دی او دا بالکل شته ده ها. او تاسو ما مخکې ویلي چې دا نوک یا د ویخته وغیرہ چې یو ځل د دشمن لاس تلاړو کنه غي به ډیر اسانتیا سره کی. او دا چې کم حرامیان لیکل کوي د نه سړي زمان دا کافر وي خدای چې کم سحر وغیرہ کی دا ذهن کې دا کافر مسلمان دا کار نه کی ځکه دا شنی کوي یا د سکان هندوان کی مسلمان دا کار نه کی. که مسلمانانو کې چا کول د مسلمان نه دی ښا بیا دې سره دغه ولا کار کول پکار دی. هغه راجپال سره سکړه غازی المدین شهید رحمت الله علیه هغه کار کول پکار دی. نو خو پوښ فور باندې کنه یو دې کار کوي ګنده حرامیان چې دا ټول عمر جنابت کی وي دا غسل نه کوي سړی څومره چې زیات نه پاک وي دا شیطان ته نږدې شیطان ور سره مینه کوي. بل دې شیطان سور رنگ خو نه دي چې کومه کمرې کې نه سړي کې ټول سور رنگ کړي وي دا علامات دي ها. کارپیټ سور دیوالونه سره چتونه سره خپل سره جنگ سورو جنگي او سور لباس یې چولي. دریم دا چې بیا کله سحر کوي بیا دی خزه چې ورته راشي خزه توي چې تا کله بیماری راشي مهوري منسس ولا هغه وینه راوړه هغه بیا وینه رجمه کې غي سره د غد بلوانی لیکي د بوم نه دی اولو پیژنې اول انګلیش ورته وي بوم د دې وینې سره بیا ورته کله کوي چې سپی وینه پکار ده نه بیا دوه سکارو کې د چې کم سه د سپی می شرط قتل کی مړ کی غنس وینه رو بس غي سره کې. په خبره مې پوښتنه د سو هغه جادوګر کامیاب دي چې غټون لګانده وی غلیظ وی پالیتی سوچا کافر وی. اوس پوښتنه په دې خبره او طارق مرسی بډیر خپل خبره کولمات وی یو ځل غب لګولو وی جادو علاج دوه کسان کولی شي یا سم پر تو خلې وی چی سینه وی ولې چې غام بس ځاني برباد کړي ته مرته ځان بربادې مقابله ده اور یا سم متقی سړی وی چې ټول عمر د ځمکې نصر نه اوچتي چې بس الله پاک تاسو یې الله پاک یې قبلي بده دوه علاج کوي شي نور د بل چا کار نه دی. اوس په دې خبره باندې خدا زمونږ الحمدلله نریناو کې دا شي نه خدا خزو کې دا شي ډیر دی ښا. دا مخکې شو دی بنگلا د دی ګاډي د لاړو والا بس چې هغه غریب خبري کې به پیتی کړي وی ښا. او دا حرمیان د کار کوي کنه چې د کم سړی ولا چې د ویخته یا نو کوړه ملاو شي کنه یو جز یا کپڑے یا چار څه ملاو شي هغه بیا راوخلی بیا ورته چې یو چیلې را ولا ګډ یا وغیرہ بیا د غنو مشلی په ژوندون باندې هغه کې د سحر وکي دا ورته نوم کې بند کې برنه وګټي بیا کتن وته ډیوی د لټیمونه ملټیمونه ولګي چې څومره دې ته تکلیف یالته کې هغه مریض ته تکلیف او چې کله دا مړ شي غا ور سره مړ شي نه دې پر مستقل اعمال کوي دا قل اعوذ بالفلق او قل اعوذ بالناس دا وای. پوه شو په دې خبره باندې د زنانه ډیر کې دا پوي کې ها د ځکه تلویزیون موزون ډیر مپری دی دا پته نه لګي چې چرته لاړه ولې لاړه ستا لاړه لکړی نیګنه نی کوي د دې ها. دا مونږ ته دا شنوي چې تاسو خځې ډېرې راځي مونږ ته خو ریپورت راځي کنه او ما یو ملګری دی غوي چې دا اډي جمعه سره کم قبرستان دی وې دل دا هغه ملګری خو د مجلس کې نشته اکثر وي هغه وایي چې زال د کې کله کله زما ډیټوي به د خځې راځي قبرونه کندي غته د شي ځاشي دا چې ځل قبر تلاړو کنده شي زرو بسلې نشي
چې تا لاس ته راغلو او بیا د ونستنې منې وبستلې بیا خو خیر ده خو که هغه شیز یو ځل ورشي د ستنې ورشي دی بس بیا د هغې علاج نشته دی بیا زما په دې خبره باندې پوه شو کور کې درته چېرته تویز مویز میلاو شي دا به سوځوي نه د دې طریقه دا ده چې چینو ته به لاړ شي اوبو کې دننه که داسې ومږه چې بس وران شي او چې وده سوځولو ځان ته د کار وکتلو هغه پرې جینات او دا شیزونه نه ختلي وي چې تا وسوځولو هغو ته تکلیف ورکړو بیا تا ته تکلیف دی او دم درو مه کوې تاسو کار څه دی که د جادوګر سړی د دم کو چې هغه مې څومره اثر دی هغه په تا رسي نه څه ضرورت دی تا وظایف نه دي کړي نه پوهېږي ورباندې وایي کوم شیز مې نه پوهېږي هغه مه چېړه بجلي ترونه ته څوک ګوتې وړي دې مثال داسې دی چې څوک د ما ته چې څوک راشي زور مې پوه شه زه ورته یم یا مفتي عصمت صاحب ته یې ولیږم شو ته یا مفتي ګل نواز صاحب ته یې ولیږم کوټکي ته به دا دوه کسان دا داسې چې ما ورسره ښه تعلق دی بس میسېج ورته وکړم مریض ګوري پوه شو په دې خبره باندې نه دا شته دي دا ګپ شپ مه ګڼئ ټیک ده که چې کله درته ډاکټر وایي چې دا زما کار نه دی چېرته ملا ته لاړ شه هغه بیا د سحر اثر وي ته پته ولګي ټول ټسټونه صفا دي یاره سړی پروت دی ته به یې نه پرېږدي نو بس بیا پوه شه چې دال مې کچھ کالا کالا ہے او دا یو ورځ یو کس ما ته راغلو او خیرن پیرانو کپړې شلیدلې وي یار عجیب ما به یې چا تویز کړی ته له کتاب او سترګې مې ورته وغړولې مل کروڑپتی وایي نه مل 1 लाख روپۍ در سره شته نه مل څه شی کې وایي ډېرې مزدوري کوم مل واده د پر چې کولو رشتې کې د لانجې کونجې وي نه وي مل یار هغه سړی خو یې ووایه چې په تا تویز کوي اوس زه مړه مل اوس کار د نشته دی نه دا زموږ دا مسلمان لغون ته کاروبار نه ملي چې ما به چا تویز کړی کاروبار بند دی 12 بجې ته بسترې نه راپاسې 1 بجې ته ناشته وکړې اور غد بعد بازار ته وځې نه چې کاروبار د بند نور به د څه بند وي وایه د بیړه په غر کاکا کاروبار بند دی 1 بجې والا ته کاروبار میلویږي کاروبار نر کاروبار دپاره سحر مونځ چې سحر مونځ جمع سره نه کوې سره تویزونو پسې ما ګرځه خبره باندې پوه شو د غټه وظیفه سحر مونځ دی نه زه کله کله حیران پاتې شه نورې سړی راشي او خاص کر د ښځې ډېرې وهمي دي یاره مونږ به چا څه کړي دي نه ملتا داسې 50 تولې سونه درته خاوند کړي ده چې ټوله دنیا در پسې ده ټولې غوندا نیمې نیمې تولې سونې دي او ټوله سره جیب کې یو 1500 روپۍ خې دي تا باندې خلک تویزونه کوي نور چې اوزګار دي خلک په دې خبره ها دا خبره شته یفرقون بین المرء و زوجه چې اکثر د قران د سورې بقره کې د خبره طرف ته اشاره کړي هاروت او ماروت واقعي کې چې اکثر د يهودانو بسر د برګو چې خزه او خان جدا شي دا یو د ټینشن شته دي خو نور دا عام دا اصل کې وهم د ما کاروبار نشته چار مې سکړي پوه شو په خبر خپل اعمال کوي کلک الله باندې اعتقاد ساتي خپل وظایف کوي لاس اخلاص وي پوه شو په خبره باندې منزل نه دی منزل دې لپاره بهترین عمل دی شیخ زکریا رحمت الله علیه زوید مولانا طلحه رحمت الله علیه کې دې شي ژوندۍ دامت برکات مالي هغه ور کوټه شان کتاب دی منزل هغه یو 32 آیتونه رجمه کړی دي غوای هغه ځان دموي هیڅ نشته دی ٹھیک شو کنه اسه تاسو نه تاسو کوم قران ډیر مضبوط دی کده چې د قران ډیر مضبوط دی خبره ختمه ده خو تلاوت کوي کنه عمل کوي کنه چې دمګریو پسې ګرځي زما په خبره پوه شو دا ډیر ما ته کول سپین خبره وږي خا کې دي چې نر د چا کړی نه د سوق وکی خو مار د زکه وږي چې د شي زونه دا معاشره کې یو مرض دی بیماری دی نه ځان ساتل پکار دي تویزونو کې د کافرانو نمونه لیکلو به حرمتي سو حکم دي دا زما یو ملګری دی ډیر یو ورځ کې سره تا کول چې یو کس راغلو وای ما ته وای چې مې خام بیمار ده او جوړیږي نه وای بس مورته چې راکا کاغذ وای کاغذ منو سره غو ولیکلو فرعون حامان قارون ابو جهل ابو لهب دا ټول نمونه ولیکلو مورته چې دا یوسا اور د میخ علاقې پر وتاړه وای دسه مقام مستشارالو مسبخین غل مخانالو ماته مولوی صاحب مبارک شه بالکل ټیک ټاک تھا وای دسه و چړډی دا بالکل ټول بیماری ختم شو نو دلته کې چا دا تاسو کړی چې را د تعویز کې فرعون حامان قارون هغه ورکه یو بل نوم لیکلی وخه زبې د اشارتن وایم د شنو مشر څه د ایران کې تیر شوی دی وې دا ورکه دوه درې ځله لیکلی و مې چې پرې سم هو بر وږي نو دلته کې دی لیکلی دي کنه چې تعویز کې دسه الفاظ ذکر کول اور نجاست ځکه لګول د بی ادبی کې رسی وجه دا ده چې دا حروف تهجی قرآن کې استعمال شوی دی او حدیثو کې هم راغلي نو دسه نجاست ځکه ورزول دا پکار نه ده ٹھیک شو کنه اوس دا لفظ فرعون د خو تباہ او برباد کی خو دا لفظ فرعون قرآن کې راغلی دی کنه یا حامان شو یا قارون شو نو لګ گزاره کول پکار دي شي زموږ د ملګری کله کله بیا جذباتيان شي ټیک دی کنه نورو کې د سپی ملي کې خیر دی دا د اشارتن د توي د خنزیرانو نمونه شو سپونو نمونه غلي کا خدا کم ټکه قرآن کې راغلی غي سره لګ گزاره کول پکار دي ټیک شو ملي کې
اور دکان د پر تعویز کول ټیک دی صحیح کلماتو سره وي او یقین دی چې دا یو سبب په درجه کې د نور الله رب العزت ارسه کوي ټیک دی گنجائش پکې شته دی تعویز باندې پیسې اخستل در تمول چې ټیک دی دا د علاج پیسې اخلي د قران آیتونو لیکلو پیسې نه اخلي او بیا هم تعویز فروشي مستقل پیشه جوړول دا مسلمان ته زیب نه ورکی یعنی مسلمان دې سره خنخ کاری خدي لیکلي دي دی فتوی بل یو مسله زموږ د معاشره کې ډېر دلته سوال ذکر کړي زه ورته وایم وی کله کله غلا وشي کورونو کې بیا د څه کار وکړي چې دیو یو عامل ته لاړ شي عامل ورته چې ورکوټه ماشوم نه بالغ راواله بیا خاص قسم عملیاتو کې بیا غو ماشوم ته دا وی چې دینو ته مسلسل ګوردام کتلې دي وی شیشه وکتله بیا ورته وی چې دې نقطه ګوره اور دې کې چې کم سړی غلا کړي دا غا تفصیلی به دي مشوم ته خود لیکيږي اور دا به پورا تفصیل بیان کی دا یا ټیک 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 نه ده پوه شو به خبر مې دا اوس خلک کوي ها کوي یو سړی خپل ذاتی تجربه اور دستور یا د علم نجوم په ذریعہ سره د غیب ول خبري وي نه دیته کهانت ویل کیږي او حضور صلی الله علیه وسلم د دینه سختی سره منع کړی ده چې د دې تصدیق خبري تصدیق ول دا سخت منع دي د غل معلومولو کومه طریقه چې په دا سوال کې ذکر کړی شوی دا کچری دی کې شرکیه کلمات وي یا د الفاظ استعمال شي چې هغه معنا معلومه نه وي نو په داسې صورت کې دا عمل کول اور بل چا باندې کول دا شرعاً ناجایز دی اور کچری شرکیه الفاظ پکې نه وي اور دا صرف به طور هیله او تدبیر استعمال کی مقصد دا وي چې چا نوم روتلو اور هغه وکی غل دی اور چې کم مال دی دا به واپس کی یعنی دا چې دا چاته وی چې یاره ما خو عامل ته لاړو ما غنو کتل دی اور الکه فلانکی نوم راغلی دی د خبره پهلوي غته ورسی غزاین کې خبره اسه یری د پرچره کې دي چې کدي سری یو غنی مخکې راوړي دا یو طریقه ده کله کومه دا و چې را چاغلا کړی دا عاشیز راوړي کني زه پولیس ته اف آی آر کړ کوم کو کنه کو دمکیانی ورکو یا اسپیرولو نو تدبیر په حیثیت سره خیر دی که اختیار کې نه گنجائش پکشته دی خو نور دا شری حجت نه دی نه په دې باندې به یقین ساتي او چې چا نوم روته لوغه به خامخا غل نوي پوه شو په دې خبره باندې او بیا دانا چې غلاس پرې کې چې ته غلې ټیک شو کنه ولی څومره پرې غل په خپل باندې اقرار نه کړي چې او غلا ما کړی یو یا دا چې هغه خلاف دوه معتبر گواهان د نه پیش کړي چې غلا دي کړي هغه وخت پرې د دې خلاف ته کاروایی نشي کولای سپوله خبره پاتې شو دل سپیره ورغه غټ غټ دښمنیان جوړیږي کور نغلا وشي ګور دا سپینه دی د یو کرینه ده کرینه یو مثال باندې ځان پوي کې یو سړی کمرینه روته لو غلاس کې چاړه د وینو سره سره ده او چې ته دنه شي سړی مړ پروت غوینو کې لت پتی نه سړی چا مړ کړي دی د لاس کې د وینو سره سره چاړه د یو کرینه ده کې دې شي دی مړ کړي بیان ته قسم نشو وړي چې دی کړي دی په دې هغه یو لطیفه مشهور ده چې یو سړی کور نه روته لو لاس کې چاړه وینو سره سره وا نو مور پلاری کوړه د نکیدو چې کړي هغه چرته بار تریو مشومی زنګوي کې پرې خو نو سپه ورشته اسپی خلو وینو سره سره نو دوره ټینګو سپه مړ کو چې کله کوړه د نه لاړو نو یو کتل چې مشوم هغه رنګي ودی او یو مار مړ پروت دی هغه سپی خړل او غسر وینو سره خلاص خاوه نه دا یو قرینه کیدل شي قرینه مطلب یو څه اشاره وایي کیدل شي نور دا مضبوط دلیل نه دی لہذا د بین ولا د سپی چې کمره ولی دیو جن دا پکار نه د خادي وجنه ډیر غټ مصیبتونه جوړي او دلیل نه دی چې چا کور ته لاړو غل نه دی چې دا مزین کی وي نه لنی پیسې ما سه کوي په دې باندې بیماری یا یو بل حاجت لپاره آیت کریمه په مریض باندې دم کول شرن څه حکم دی نو حدیث مبارکه او ندا ثابت دی حضرت سلمہ بن اقوع رضی الله عنه زخمی په حالت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې ځل دم کړو هغه زخم بالکل ټیک شو دا روایت کې راغلی دی ښه jihad کې لګیدل ډېر غټ زخم ډېر زیات تکلیف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاس مبارک ور باندې تیر کو چلاسی تیر کو زخم جوړ شو دا پیغمبر علیه السلام معجزه وا خودمین کړی دی ټیک دی دین الهی حضور صلی الله علیه وسلم په خپل باندې معوذتین ویلی په خپل سونو دم کړي په خپل بطنی ګرځولي او دا ډېر روایتونه ثابت دي نه د معلومیږي چې دم کول او یا پوک وهل د کې سم موزایقه نشته یعنی دا کول پکار دي جدود علاج د پر جدوز د کول ټیک شو دا تمه خبرې وکي خدلته مسله ذکر کړی ده چې یو سړی باندې جدو اثر دی هغه ډېر قرآني علاج وکړو خو هغه ټیکیږي نه اور چا ورته دا ویلي چې ته جدوز خپل باندې ځکه خپل علاج په خپل باندې وکړه آیا دې صورت کې د جدوز د کول بیا جایز دی که جایز نه دی په دې خبره باندې پوه شئ اور مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په معرف القرآن کې د لیکلي دي چې کچره دا کافران
سخت جدو د مسلمانانو خلاف کوي او مسلمانان خپل ځان نشي محفوظ کوله. بیا مسلمان حکمران ته پکار دادي چې خپل مسلمانانو کې خاص کسانو باندې د شي ځکه هغه مقابله لپاره کې ځکه نه بیا پکې جواز شته دي به حیثیت مقابله. اوس په شلکه فلسفه انګریزان مونږ باندې اعتراض کوي د فلسفي په تر باندې مونږه فلسفه دي د پروچ دیو ته جواب وکړو نه بیا پکې گنجائش شته دي. ناغي ته لیکلي دي چې نصوص قطعه او ندا ثابت دي چې سحر زده کول او بل چاته خودل دواړه حرام دي. بیا هم کچره یو ساحر د سحر د علاج کولو لپاره د دو شرایط پکې وي نه بیا پکې گنجائش شته دي. پهلا دا چې غیر مسلم ساحر نه علاج وکي ولی چې مسلمان ته په یو حالت کې هم د سحر کولو اجازه نشته. تا باندې سحر دی یو غیر مسلم کافر علاج کولی شي بیا کافر نه گنجائش ته دغه نه خیر دی د علاج وکړه د سحر. ټیک ده. دویم کچري مریض بشر عاملانو ته او صالح علماء ته لاړو علاج او عملیاتو نه بالکل مایوس شو نو د حضرات ورته دا مشوره وکي چې ته د علاج د یو جادوګر نه وکا نه په ضرورت شدیده کې دسه علاج کول اگر چې ټیک ته خو سره د کراهت بیا مکرو دی دته به جادوګر نه علاج ما کوا دینه ځان ستل پکار دی. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه د سایر نه علاج کولو ته جایز ویل دي او بیا اخر کې دا مشوره ورکړي چې معوذتین سره د علاج وکي او کچري معوذتین سره فرق نه راتلو نبی یو متقی عالم ته لاړ شي غي سره د مشوره وکي. بل مسله ده چې آیا شیعه عملنا عمل کول علاج کول سو حکم دي. اوس وشي نو لیکلی چې دې کې څه شک نشته چې قرآنی کلمات او نور وظایف یو خاص اثر لري او مختلف بیماریانو علاج دې سره کېدلی شي. دسه امراض او علاج او د شرور د فقیدو لپاره د قرآنی کلمات ویل پکار دي او دې سره اعمال کول پکار دي. خو بیا هم کچره یو عامل کفریه عقاید وی او هغه په باره کې دا یقین وي چې دا الفاظ شرکیه وي او د دې عمل ناجایز امور ارتکاب دي کی نه د سړی نه بیا عمل کول او دینه علاج کول دا ناجایز دي. اوس پوه شو په خبره باندې کاغه ناجایزي طریقې سره مثال ته دا وي چې کور کې دا د شیز فلانکی ولوینه ماته پکار دا فلانکی زنانه ولا فلانکی سړی ولا دا اور یا الفاظ شرکیه استعمال کی هغه کې شیطان نه مدد وختلوي جناتو نه مدد وختلوي کافرانو نه مدد وختلوي په دې ټولو سره نو بیا دا ناجایز دي. اور کچري غاده سي ناجایز عمل اور غیر مشروع امور نه استفاده نه کی بلکې قرآنی آیات اسماء الحسنا وغیرہ لیکي نبي ټیک ته بیا پکې گنجائش تا نو او ځشیانه علاج کې بده تا ګوري چې دا کفري کلمات استعمالي کا ټیک صحیح قرآنی کلمات استعمالي نو خو زما خپل رائے دا وې د سیسی بچي سیسی په زی مشران دا وې ټیک ده کنه ځان ته ساتي دي کې خطرناک دي خان دي کې سړی زوی نشته بس لنډه وده دغه ده. شفا په نیت سره قبر باندې لاس ګرځول دا مونږ ته ډېر یو غټ ټینشن دی چې آیا دا بعضې خلک زی دلته الحمدلله نشته الله پاک کرم دی علماو محنت کړی تبلیغي جماعت محنت کړی دی. کچر یو سړی دا عقیده ده چې زه به دې قبر باندې لاس وګرځوم اور یا دا کاڼي دي اور ونی دي دې سره بدن اومګم د عقیدې چې دې سره ماته شفا ملويږي یا زما زړه مراد پوره کړي دا ناجایز او حرام دي. بس خبره ختمه ده. پوه شو به خبره زیارتونو قبرونو ځان ساتي. غیر مسلم باندې قرآنی آیات دم کول جایز دي که جایز نه دي؟ نو غیر مسلم باندې قرآنی آیات دم کول دا جایز دي ولی چې یو سفر کې یو صحابي د عربو قبیله یو کافر دم کړو هغه حدیث درته وایم صحیح مسلم روایت دی. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې موږ سفر کولو تلو لار کې ډیر زیات ستړي یو ځای کې مو پړاو واچولو ایثار شو چې دلته به دم شو یو خزر اغله اور وی چې مونږ قبیله کم سردار دی هغه یو زریلی زناور خوړل دی تاسو کې څوک د سشتا چې غدم کی وای مونږ کې یو کس پاسې دلو او مونږ ته دا پته نه هغه په باره کې مونږ دا ګومان نه چې دا به د خدم کول شي هغه سوره فاتحه دم کا هغه سره هغه سړی ټیک شو نو مونږ ته یو بیزا را کړه مونږ دا هغه پیوس کړي اور بیا مونږ دینه تاسو کو چې تا وکیته ته دم رزي نغوري چې ما ته هیڅ نه رزي خو ما به سوره فاتحه دم کا سړی جوړ شو نګور دا چې د سوره فاتحه سره دم کول دا او کافری دم کړي دي او بعض روایتونو کې راغلي یو بل روایت کې راغلي چې 120 بیزه ورته ورکی 120 چيلي چې دا واخله او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو فرمایي چې رسول الله غلاره کې د سکار کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشاله شوی په کار دي ما ته لګا غوخه پریخي وي ندی جن علماء وی چې دا دم باندې تعویز باندې اخصل ځکه چې صحابه کرام 120 چيلي اخستي دي او دلته دوی شل روپے لس روپے ورکی دې خبره باندې پوه شو نو دیو چې نه دې مسلو باندې ځان پویول په کار دی الله زموږ تاسو عمل کولو توفیق نصیب الله